السلام علیکم، زه یم عادل نیاز. تاسو ګورئ خیر پښتونخوا نیوز نټورک. اصغر چیمه وایي موږ سره اسه دی چې اډمن دی د آینه د کلتور. دا ټیم کې موږ زوبه دوی سره یو زنانه ده موږ سره اصغر چیمه وایي د دې څه پوزیشن دی، د نن امداد ورکول دی کې څه دي. چې ډېره مننه عادل نیاز بھائی ستاسو د کې پی کې نیوز چې څونه ویور دی هغوی ته زما طرفه سلام. ټول زما وروڼو دي، ټول زما خویندې دي. زمونږ اصل خبره چې دا نن د اتوار ورځ ده او موږ روان یو اسلام آباد ته د کمیټي چوک ته. څو ورځې مخکې ما د یو پنجابي ښځه وه چې د هغې ما یو پروګرام کړو، نو هغې به مزدوري کوله، نو چې لږ ډېرې پیسې راغلي دي. نن 21مه روژه ده، نو هغې لپاره دا ډونیشن صحیح. دا بې وسه او لاچاره زنانه ده. مطلب دا چې زه وایم لکه څوک هم چې لکه سوشل ورکر، هر سړی سوشل ورکر دی. زه یم چې ستا د کور خواته یو ګاونډی یا یو زنانه یا یو غریب هغه نار نور ملاستي او ما ته پته وي، نو ما له دا پکار چې زه د هغوی د ټولو نه مخکې خدمت وکړم، د هغوی سره مرسته وکړم. مې خو د رمضان میاشت ده، او که د رمضان میاشت نه وي نو زمونږ په شان د غریب خلکو سره خدمت. رمبې پیډې ده، بیا پېښور دی، بیا بغلان دی، بیا امیر دی، بیا صوابۍ ده. زه به پیسې تقسیموم په سټپ په سټپ به دې ورته انشاءالله باندې ویډیو کې چا چا خپله حصه کړې ده. نو زه به دې سره خبره کوم چې دا خپلې خپله دعا هغه ګروپ چا چا پیسې سسٹر یہ لے پیسے تو آپ اس طرح کریں جنہوں نے یہ پیسے بھیجے آپ ان کو دعائیں دیں کیونکہ ان کے گھر میں کوئی پریشان ہو ان کے لیے دعا کریں، ان کے بچوں کے لیے، اور جو بھی مسافر بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں تاکہ سب اپنے گھر پہ خیریت سے پہنچے اور خوشی سے. جی السلام علیکم. دا ټیم کې موږ واپس مردان ته روان یو موټر وې باندې. هلته یو زنانه وه او اصغر چیمه به یې وله د هغې څه پیسې راغلې وې، هغې وله پنډۍ کې ورکړې، نو د هغې نه اوس واپس را روان یو او بیا چې بل خوا چې ته ځو انشاءالله تاسو ته به یو دوه کسان دی، هغه زموږ غریبۍ ته نه ګوري، بس هسې بې ستنګول کوي. لکه ټلیفون وکړي، یو وایي چې زه سره خبرې کوم، نو زه خو لکه وایي زه خو ښه په رورۍ خبرې کوم. زه ته ته زما دین په دنیا رورې ویم، دا نه چې یاره ته زما له موره پیدا یې ته زما رورې، زما حقیقت کې خدایي رورې. نو هغه ما ته وایي چې نه ته زما سره ودرېږه او د دې وړو پلار لکه ته رضا که دله به زه پاسپورټ جوړ کړم بهر ته بیا راولم او زه به لکه دغلته کې درشم. او دا پښتو وایي که اردو وایي؟ دا پښتو وایي، پښتون دی، پنجابی نه دی. های 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 یا پښتنو، دا تاسو چې دونه په ما باندې اکشن اغوستی و که نه، نو نن زه دا حیران یم. تاسو دا خبره کوئ که نه چې تاسو په سکرین د زنانو نمبر ولې ورکوئ، نو د سکرین باندې به موږ د زنانو نمبر ولې نه ورکو؟ ښه چې بیا مونږ نمبر ورکو، هغه پیسې مونږ وایو چې یاره دې نمبر ورکو چې تاسو دې ته پیسې راولېږئ، نو بیا داسې لکه نیمچه پښتانه راځي او هغه دې زنانو ته غلطې خبرې کوي، نو چې د دې نمبر نه ورکو نو د چا نمبر ورکو؟ یو د منصیري او یو د منصیري دی، یو د منصیري دی، هغه هم ټلیفون کوي، هسې بې څه خبرې کوي. او دا بل د مردان دی، خو هغه ګډې وډې خبرې نه کوي. دا بل د مردان دی، دا بل د مردان دی، لکه دغه بس غلطې خبرې کوي. خو زه دته یم ورته چې دا کور نشته پلار کره تل ده، لکه هغه د مشر د ټلیفون کې نه د مشر ته چې تا غیر موبایل خور له ورکنو چې خو وایي چې خور له ورکنو دا وایي چې یاره پس خسړې تو سره خبرې کوي وکړه، نو هغه بیا پابس د روجماتې نه ویسم او غلطې خبرې کولې، بس بیا مې پسې کټ کوم اتیم زه د روجماتې نه ویسم او د مانځه نه دې ویسم او تلې ګیایي. ګرانو کتونکو، د دې خور د خبرې تاسو په خپله باندې واورېدلې، لکه ولې تاسو داسې کوئ؟ مونږ د یو کورنۍ نمبر ورکو، دا نمبر د دې زنانم نه دی، دا د دې مشر نمبر دی چې دا نمبر مونږ په سکرین باندې ورکړو. اوس هم دا نمبر په سکرین باندې راځي، دا د دې خور نمبر نه دی. خو هغه چې کله د مشر ته کال وکړي نو ده ته وي چې یاره ته دا نمبر ته دا موبایل دې خور له ورکړه، نو دا زما خور ده. نو چې ته دې ته خور وایې نو بیا ورته غلطې خبرې سره کوې. پښتون نه یې ته یاره، ته د پښتو په معاشره کې نه پیدا کېږي، ته د پښتو معاشرې نه، لکه ستا خور نشته، ستا مور نشته دی چې ته د دوی د غریبۍ نه ناجایزه پیدا اخلي او ته دوی ته غلطې خبرې کوې چې یو روپۍ دوه نشي رالېږلی، نو غلطې خبرې خو کم از کم مه کوه که نه.
د دې الک نمبر دا به زه یو دا چې کوم ټلیفونونه د کړي دي د انعام نامه ده او بل کس د مانسیری دي د دې دا پوره شارټ چې کوم دی دا د پپین باندې ما لیکلي دي او تاسو ته په سکرین باندې راځي پته چې دا د نیټ نمبر دی او کدار سره نمبر دی او تاسو ټول د زما خاصه چې په دې نمبر ټرایان یو کې